بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو تاسو ته چې څنګه پاته ده چې یو میچ و تایر علي 11 به مقابله مفتی انور الحق صاحب هغه اختتام پذیر شو. بیا یو پروګرام چې کیږي نو هغې پوره قرآن مجید تلاوت کیږي. نږدې قرآن مجید تلاوت ته پوره خوش کوم محمد عبدالرزاق صاحب ته چې راشي و قرآن مجید تلاوت وکړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. قرآن مجید تلاوت نه بعد دو فرینډلی چې کوم یو میچ و کوم چیلنج میچ و هغه سار ته ورسېدو ښه په پوره من طریقې سره او ایموژه ای طرف نه انتظامیه دی طرف نه وینر ټیم ته مبارکي ورکوو. رنر اپ چې کوم دی نو هغه به انشاءالله نیکسټ ټایم چې کوم دی نو هغه به نور کوشش کوي. زه اوس خواست کوم دواړو ټیمونو کپتانانو ته چې هغې خپل مختصر الفاظو کې خپل شورټ میسیج ورکړي. اول زه هغه ویر کوم تایر علي صاحب ته چې تایر علي صاحب راشي او خپل میسیج ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. څنګه چې تاسو ته پاته وه چې نن د نوشهار کې ریزن ګراونډ کې مویا مفتي صاحب سره هارډ بال مقابله وه او د دې دپاره مویا د هفتې نه دوه هفتو نه ډېر زبردست انتظامات هم کړي وو. مقصد مونږ دا و صرف چې مویا د علاقه چې کوم ده دې کې د هارډ بال کرکټ چې کوم دی دا پکې عام شي. ډېر ښه شکیلوډن مویه ته شته دی هغې ټیلنټ مویه ته مخامخ راشي. د دې دپاره د وړې کونې کې یو میچ وي هارډ بال نو هغه مویه منعقد کړی او زه خپل طرف نه د مفتي صاحب ته په دې میچ وین کولو باندې هغې پوره ټیم ته مبارکي ورکوم او ډېر زبردست ده. څو دوه درېو کسانو پکې یو ذمهدارانه ګیم وکړو هغې ته هم زه ډېره مبارکي ورکوم او امید ساتم چې مخکې به هم هغې دغه ګیم چې کوم دی جاري ساتي. تھینک یو. د دې نه بعد زه خواست کوم مفتی انور الحق صاحب ته چې راشي و خپل خیالات اظهار وکړي. شورټ میسیج. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما عزتمندو اوریدونکو چې څوک هم دلته کې مو د میسیج اوري موږ دلته کې نوشهار کرکټ ګراوند ګریزن ګراوند د کیو او دواړه ټیمونه یې کلي ټیمونه دي. هیڅ دشمني نه وه هیڅ چې دی نو څه اختلافات نه و. یو چیلنجي میچ و فرینډلی میچ و او په دې کې چې دی نو موږ اپروو کونه غوښتله یې کلي د ټیلنټ ینګ ټیلنټ خصوصي طور سره او بیا یې کلي خلکو ته موږ دا یو میسیج ډیلیور کونه غواړو چې او خلقه دې سپورټس کې دې کھیل کې ډېر خوندونه دي دې کې ډېر زبردست مرحلې دي. دې سپورټس د واجې نه انسان نه انسان جوړیږي. انسانیت په صحیح نهج باندې هغه چې دی نو روانیږي. دې د واجې نه تاسو کھیل ته خصوصي طور سره علاقه صالحانه او کوټ میکله خپل مشیرانو ته زه ریکویسټ کوم خپل دواړو لاسونو هغې ته جوړ کوم او زه هغې ته یم چې تاسو خپل ماشومانو باندې سختي مه کوئ په دې خبره کې. ولې چې ماشوم چې څومره هم ته خپل هغه شوق ته ویر کوې هغه به تا ته ښه میسیج دیر کوي هغه به یې تا نوم په علاقې کې روشن کوي. زه الحمدلله یو عالم دین یم یو مفتي یم خو الحمدلله زه یا خپل کھیل دا شعبه یا صحت دا شعبه دا نه میس کونه غواړم. باقي زه راسمه اوس په دې میچ باندې نو میچ ډېر ښایسته میچ وشو. زه خراج تحسین و خراج عقیدت پیش کوم خپل اپوزیشن ټیم کیپټن تایر علي صاحب ته او هغې ټول ټیم ته چې هغې ډېر زبردست ګیم وکړو ډېر مختلف ګیم یې وکړو او یقینا ډېرې زمانې نه دا غریب لګیا دی خپل خواري کوي کوشش کوي محنت کوي او یقینا دې دپاره دا فرست ګیم نه و خو موږ دپاره دا فرست ګیم و. ولې چې دې موږ راوویستلو دې شعبې ته زه دې ته ډېر چې دی نو زه دې سوچ ته هغه سلامي پیش کوم چې دې موږ
باندې زور راړو ویا چې زه به په مرګ نه وم تیار که چې ته ماته دې دمه زور نه راوړی هر اړیز میسیج به یې نه و کړی نو د دې واجې نه دې په ما دمه زور راړو موږ تیار شو الحمدلله یو چیلنجي میچ داسې میچ وشو خالد فراز صاحب که ما نه کوېسچنې کوي زه پکې جوابونه ویر کړم خو داسې میچ وشو چې په لاست بال باندې زاهد صاحب 6 ووهله ویا چې په اخري باله پورې دا میچ انټرسټډ و تر اخري باله پورې مقابله وه خو د دې باوجود لازمي خبره ده چې میچ به یا یو وین کوي یا به یو لوز کوي نو د دې واجې نه وین لوز پکې شته زه خپل مخالف ټیم ته یم چې تاسو په دې وسله ما بیلې دا پکې وي موږ وګټو سبیا ته به تاسو وګټئ انشاءالله د دې واجې نه انشاءالله موږ به یې خیره سره د ینګ ټیلنټ دغه کسې راویچتوو انشاءالله سموده بعد به بیا راسو بیا به راسو انشاءالله چې وخت میلاویږي او موږ ډېر ښه فیل کوو دې ځای کې باقي چې دی نو خبرې ډېرې دي خو یقینا چې ډېر ستړي یې زه خپل نورې خبرو دپاره خالد فراز صاحب جی مفتی صاحب ګرمي خو ډېره وه ګرمۍ په ګوره کې ټولو نه اول ته څه چې ګیم جوړ کړي وکړو یقینا دا یې ما لایف دپاره پیلنۍ داسې ریز وه چې په دې کې لکه ما ته یو هارډبال میچ هغه میلاو شو په سکول کې لکه ما ته ډېر چانسونه میلاو شوي دي یقینا موږ ګیم هم کړی ده ښه ګیم مو کړی ده خو سټارټ کې لکه داسې موږ چې په کوم هغه باندې طاهر علي صاحب ته یې ورکړي وو چې کنې ډېره ګرمي به وي ګوره دې ته به زړه کېدی نو هغې خبرو دا نتیجه وه چې موږ ډېرې زیاتې ګرمۍ ته تیار وو نو هغه ګرمي په موږ بیا دومره ونه لګېده خو ښه هغه تو کیپټن دلته کې بطور کیپټن پهلا میچ دی خپل کیپټنۍ په هغه کې ته څه یاد غواړې زه یم چې انشاءالله ما نه ډېرې غلطۍ وشوې کیپټنۍ کې ویلې چې ما فرسټ هغه ایکسپیرینس و او انشاءالله نیکسټ چې داسې میچونه وي خیر سره هغې کې به موږ داسې غلطیو باندې کنټرول کوو خصوصي طور سره ما فیلډینګ پلیسمنټ چې و هغې کې یقینا چې ما نه به غلطۍ شوي وي زه خپل ټیم نه معافي غواړم که ما نه داسې څه غلطي شوي وي یا ما مې خپل ټیم یو کیلوړي شکنلی وي نو زه هغې نه معافي غواړم ویلې چې کرکټ یو های بلډ پریشر گیم دی د دې د واجې نه موږ بعضې اوقات کنټرول کوو خو کله کله کنټرول ونه شي نو هغه کیلوړي ته خبرې وشي نو هغې ته نه زه معافي غواړم تو په ټیم کې تو یا دواړو ټیمونو کې تو کوم یو داسې ښه پلیر و چې هغه تو هغې ته شاباسي ورکوونه زه ټولو نه زیات شاباسي تا ته دیر کوونه غواړم ویلې چې ما یې تا نه بیخي امید نه و چې کنې لکه داسې ګیم به وکړې ویلې چې هارډ بال او ټینس بال یو ډېر ډیفرنس گیم دی ډېر ډیفرنس گیم دی نو په ټینس بال باندې لکه زه خالد فراز صاحب وینم چې هغه ټک ټوک کوي خو نن هارډ بال کې په 9 پوزیشن باندې رولو او لکه په 9 پوزیشن چې دی ما ته څنګه چکې وولې او څنګه طریقې سره دی گیم هیټ کو او په کوم لیول باندې چې گیم و هغه کو نو زه ټولو نه زیات تو ته لکه ایتو ټیلنټ نه زه ډېر متاثر مهرباني کیپټن صاحب مهرباني تو ټیم ورکوونو ډېره شکریه دینه بعد موږ د خپل پروګرام راټولون غواړو اوس چې کوم دی زه وینر ټیم کې چې کوم مین اف دی میچ ده هغې ته خواست کوم چې راشي کیلو ده په لاسونو باندې خپل ایوارډ والي زاهد منیر تالیا ګوډه ظالمانو په دې باندې دینه بعد زه بیا یې هم دا یو ځل هغه کوم چې هر یو گیم چې وي هغې کې ګټن بیلن روسي هار جیت ورکې وي خو لکه دو میچ خو داسې وشو چې بیخي آخري بول باندې دې نتیجه ووته و انشاءالله زه طاهر علي ته خواست کوم چې بیا هم خپل محنت جاري ساتي اوس راشي و خپل ټروفي والي ایران راپولی تورو راپولی تالیا y winner copen y winner